د شودو مانګ چې کوم دی هغه ډیر زیات سي، استعمال ډیر زیات سي، د مستو پاتري څنګه راسي بیا ختم وي په دکان کې. په دې حواله سره ځینې رپورټونه داسې دي چې دې کې اکثره مضر صحت دی. نو په دې حواله سره دا څنګه شودي دي سیموش او تاسو یې شو. نو نظر محمد بڑیچ صاحب سے دا کنزیومر پروٹیکشن رائٹس صدر دی او دا کوئٹہ پرائس کنٹرول کمیٹی ممبر دی. نمبر سدا وقت دا سنو بلوچستان پر سٹوڈیو کی موجود دی تو در کلی ورتوایم. نو نظر محمد بڑیچ صاحب ته په دې حواله سره ښه معلومات لري او ډېر لو کره کتنه یعنې ستا یو ښه مانیټرینګ هم دی په دې هر څه باندې. نو که لږ اورېدونکو ته دا ووایي چې ډېره مهرباني وطنیار صاحب چې تاسو موږ ته په دې اهم موضوع باندې د دې اهل وګڼلو چې راومې غوښتلو او خپل ولس ته د انساني صحت په حواله باندې د شودو په اړه مکله چې کوم تاسو موضوع ده. انسان چې کله د مور پیدا سي د په دنیا کې اوله قطره د چې میډیکل ساينس هم دا وایي، اسلام هم دا وایي چې هغه د شودوي او د مور شودي. نو کچيري دغه شودو د دې حق سره د بچي محروم سي نو دا اول دواره په دې ټولنه په معاشره کې د پر حق باندې ډاکه ده. ځکه اسلام دا وایي چې کوشنی ته د مور شودي 2 کاله دا باندې پرلپسې دا د بچي حق دی. ځکه چې د مور د شودو په نعم البدل کې په دنیا کې یو شی هم داسې نسته چې څوک دا ثابت کړي چې هغه د مور د شودو زیات فایده‌مند دي یا دي ضروري. بهشک دا خو د انسان ژوند په دا شی کې دي. نو ته د دې څه په خپل اندازه ولګوه چې انسان چې د مور پیدا کیږي اوله قطره د په وجود کې چې ننوځي دا د شودو غي او دغه شودي چې بیا په دغه باندې د انسان گروث کیږي، پرورش کیږي. نو دا څومره ضروری ده. اوس راځو زموږ په ټولنه کې زموږ په معاشره کې خدا یو ډېر لو سخته عالمي هم دا ده چې زموږ په ژوند کې د پروګرام د شروع کېدو له مخه چې ما مخکې تا ته وویلې چې کینسر د ناجوړۍ په حواله باندې کینسر د دنیا په پاکستان کې اول دواره دا د 19 کاله مخکې کینسر چې دا د پاکستان کې په 11 نمبر ناجوړی کې و. اول دواره د زړه ناروغي یا بلډ پریشر ورته ویل سي دا ناجوړی و. خدا وخت په پاکستان کې دویمه غټه ناجوړی چې دا کینسر او تاسو اندازه ولګوا چې په ګرد دنیا کې کینسر په 8 په 9 په 10 نمبر په ناجوړیانو کې راځي او په پاکستان کې دا په 2 نمبر باندې راغلی ده. د هغه بنیادی وجه دا ده چې په هغه کې زموږ د انسانانو په خوراک کې ملاوت او زموږ صفا خوراک نه کېدل او په هغه کې لوی خوراک زموږ غذا دي. چونکې ما اول درته ویل چې د مور د شودو سره چې بچي محروم سي دا دلته د بچي پر ژوند باندې د پر حق باندې ډاکاول کیږي. دلته یو مندي داسې و سالات کې داسې کوي چې کوشنی تخپل شودي دی نه ورکی د دې بیا خپل یو فلسفه ده. دا ډیر لوی ظلم او وحشت کوي. او دویم بیا چې کوم شودي د پکاش د شودي داسې پیدا کېدل چې هغه دومره وای چې صفا وای خو د صفا شودو تصور نسته. ځکه نن زموږ د 8 د 15 کالو کوشنی ماشومان دي. یعنی ته اندازه ولګوه چې په 18 کلن کوشنی 15 کلن کوشنی باندې ماټ اٹیک راځي د امري هغه وجه دا ده چې کیسز ډیر راځي مخته او هغه بنیادی وجه دا ده چې زموږ خوراک د صفا نه دی د ملاوت ډک دی او بیا زموږ په دې خوراک کې چې کوم جنک فود ورته وایي چې کوم د پروسس خوراک دی هغه کې برګر دی، پیزا ده، رول دی د بازار کې چې نن سبا د ځوانان په دې ګرد روج دي او دا زموږ د تباہی او د بربادي لوی تري نظریه ده چې زموږ خوراک کې دغه کیمیکل پروسس کوم شیان چې استعمالیږي دغه شیان زموږ د ژوند د صحت د مستقبل د تباہی او لوی نقش هم ده چې زموږ خوراکونه او شودي خو دغه بنیادی خوراک دی د انسان لپاره. دا وخت چې په زموږ په ټولنه کې په پل کې په ټوله دنیا کې چې هر څوک د خوراک د هر څه سره ولويږي خطرناک ترين نه جوړي سي اخر دا وایي چې د تلش خاصه شودي ورکوي. دا شودو باندې د په شودو کې داسې کیلوریز داسې شیان چې انسان په هغه باندې ژوندۍ پاتې کېدای سي او چې دغه شیان هم ستغه د زار سره مخامخ سي یا د زار په دې کې ګډوي نو بیا ته اندازه لګول سي چې دا د انسان په
ژوند کې څومره چټکوالی راولي چې د انسان مرګ خواته نږدې کوي. دا بجای په دې چې د صحت سي روغ جوړ سي، د صحت لپاره یو ښه شی ثابته سي، بلکې دا د لپاره یو زهر په تور باندې ثابته کیږي. ځکه نن زموږ معاشره د زموږ ټولنه نن ورسه په ګرد پاکستان بالخصوص بلوچستان کې که په یو ځای کې په یو کاروبار کې په یو بزنس کې د ګوتو زیات ورځ په ورځ زیاتوب را روان دی. اسپیټالونه زیاتیږي، ډاکټران زیاتیږي، دوایانې زیاتیږي، ناجوړیانې زیاتیږي، مریضان زیاتیږي او مرګونه پکې زیاتیږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې زموږ خوراک، زموږ د افزان حیثیت کوم اصولونه دي هغه موږ پرېښي دي او دې خواته روان په خپل خوراکو کې. وطنیار صاحب تاسو په یاد چې موږ کوچنیانو پخوا به لوی ترین خوراک دا و چې په تور چای کې په شام پاته سوې خمیره به خسته کړله او د دې طاقت د دنیا په یو شي کې نسته بیا چې کوچني ته دغه کې او کوم کوچنیان چې په تور چای کې د ماښام خمیره ډوډۍ تناره ډوډۍ نه ورته وایي. تناره ډوډۍ بیرته پروسس دی، په هغه کې بیا کیمیکل دی، په هغه کې بیا د هزار شامل دی. ټوله میده ده، میده د میدې سره چې دا زر خمیرې بیا داسې کیمیکل پکې اچوي چې هغه ته وګوره داسې عجبه بوی ځي، سمیل یې داسې سمیل چې تر کوره پورې نشي وړلی. دا شیان دا په ګرمۍ کې وایي دا بیا نه خرابېږي. د یو قسم فارمولین یو کیمیکل دی چې دا کله په د مړو باندې اچوي چې د مړي لاش خراب نشي. یا ځینې د هوټلانو کې داسې دي چې په شیدو کې لږ خاشه ګډوي چې شیدې خراب نشي. شیدې چونکې ګرده ورځ په اور باندې ایشي خرابېږي نه. هغه وجه دا ده چې په هوټلانو کې دا شیدې پرتې دي، ته په شیدې په کور کې کښېږدې ګنټه بعد دا شیدې په دې ګرمۍ کې خرابېږي. لیکن په یو هوټل کې دا سهار سهونې تر ماښامه پورې لاندې اور تر بارې چوله لګېږي او دا شیدې نه خرابېږي. هغه وجه دا ده چې دوی په دې کې کیمیکل استعمالي او دا کیمیکل راځي زما ستا په بدن کې د زار شکل اخلي، قوت مدافعت مې دومره را کمزوري کوي چې په ما باندې زکام هم داسې اثر کوي چې ما تر مرګه رسوي. نو چې نظر محمد صاحب ډېرې اهمه موضوع لګیا ده، ډېرې اهمې خبرې اترې کېږي. تاسو سره یو ډېر ښه زبردسته معلومات چې کوم دي هغه هم شته چې دا شیدې تیارېږي څنګه. تا یو ډېره اهمه خبره کړې ده مخکې تېرو پروګرامونو کې چې زموږ ضرورت څومره دی او په کوټه کې یعنی ضرورت د شیدو څنګه دی او دا څنګه پوره کوي، څومره دي اوریجنل شیدې او دا نورې شیدې څومره دي، دا ډیمانډ چې ورته وایي هغه څنګه دی. وطنیار صاحب تیر پروګرام کې موږ دا ویلي وو چې په کوټه کې دا وخت تقریبا که د شیدو ضرورت دی دا تر 10 لکه لیټره ورځې روزانه په بنیاد دا زیات شوی دی. او دلته بلې خواته زموږ کوم پروډکشن چې دی، کوم پیداوار چې دی، دا 2.5 سره په کم لکه لیټره دی او چې بیا نور دا لوکل دا په کې کې د 3 لکه سره زیات لیټره زموږ دا مارکیټ ته پروډکشن نه راځي. نو 1 لکه لیټره چې دی دا موږ د واشنګ ماشین یا د کیمیکل یا د نور شیدې دي چې او بیا دا څنګه جوړي او کومې شیدې چې پروډکشن ته راځي هغه په خپله سوالیه نشان دی چې هغه په خپله صفا نه وي. هغه ځکه په دې نه وي چې کوم حیوانانو ته خوراک ورکوي په هغه کې یوریا شامله ده. یوریا هغه استعمالوي چې د هغه شیدې زیاتې کولو لپاره یا حیوان چې دی هغه صحتمند ساتلو، چاق ساتلو لپاره دغه ته د یوریا د شیان استعمالي. او بیا چې کوم وخت دی د شیدو د لوشلو ټایم وي شیدې راباسي بیا په هغه کې دی کوم انجکشن د استعمالي، اکسیټوسین دی یا بوسټن دی یا اوس بل د ملایشیا سره د ترک سره داسې خطرناک انجکشن راځي چې د حیوانانو ته لګېږي او د شیدو د لوشلو مخته هغه بالکل د حیوان چې دی د بالکل پیرالایز کی چې کوم وخت د شیدو د ماشین ولګي یا پلاس هغه دومره سي چې د واز ګراویلی سي اواز یې لا پر دغه کې راځي. نو دا په خپل چې دی دا کینسر ډیولپ کوي، د کینسر د جوړولو کې دا خپل یو لوی ډیر لوی کومک کوي. دا خو د حیوانانو په نس کې کوم کرپشن دی چې دا هغه راځي. اوس خلک دا خبر کوي دا ډیری ته خپل ودرېدل ما شیدې راواخسلې. شیدې خو د غوا په نس کې دا ظالمان کرپشن کوي، غویانو ته هغه رقم خوراک ورکوي، هغه ستنې هغه انجکشن استعمالي چې هغه په خپل د شیدو د یو لیټر یا نیم لیټر شیدې د زیاتولو لپاره دی دا حیوان چې دی دې ته راورسي. او چې کوم د کمرشل حیوانان دي چې په ډیریانو کې دي دا په 2 واره 3 واره بعد بس دا کنډم سي، دا بیا د کسبانو خوراک سي، دا بیا زیاته د ژوند نشي پاتې ولې هغه دومره کیمیکل دومره ستنې ورولګېږي چې هغه د بچي د پیدا کولو سکت دغه ختم سي، بالکل خنه کارای کی. او بل دریم زموږ چونکې د
بارډر باندې زموږ صوبه ده د ایران سره. ایران د خپل ملک لپاره، هر ملک خپل د ملک لپاره، یو ملک هم داسې نه غواړي چې هغه خپل د ملک لپاره د عوام لپاره یو زیرله شی جوړ کړي. خو ایران د پوډر شیدې چې دی په دې کې ایران ډېر لوی ایکسپورټ امپورټ کار کوي چې دا دنیا ته د شیدې وچ شیدې هستي. نو د هغې یوه لویه برخه چې د پاکستان ته راځي او بیا بلوچستان ته اول راځي بلوچستان ته، بیا ځي پاکستان نورو صوبو ته. په دې کې زموږ تجاران دا دومره لوی وحشت کوي، دومره زه خو د هغه وحشیان چې په روډ ولاړ دي، څوک په توپنچه ولي او موبایل ځینې داخلي یا په چا باندې فایرنګ کوي، هغه ښه دی. هغه خو به د قانون د شکنجې لاندې راسي چې دا سړي دا قاتل دی، هغه ته د قاتل نومر کړی دی، هغه د پاره د ارڅسته. خو دغه چې کوم خاموش قتل عام چې دی روان کړی دی سلو پایزن چې زموږ د التجی د ایران سره د کمی شو دی، ایران د ملک خپل یو قانون دی چې الته شو دی ایکسپایر سی، هغه بیا دی ختمي طرف کوي یا ضایع کوي. زموږ تجارت یعنی میاد ختم شي دا شو ایکسپایری مات ختم. بالکل دا خبره ما اوریدونکو ته مخکې کوله. او زموږ تجاران بیا په دې الته ورته ناسي، مثلا کده یو شیدو کیلو په 1000 روپۍ دی چې کوم میاد ختم دی په 100 په 19 روپۍ دا کیلو واخلي، بیا پیکینګ ور بدل کی راوړي، بیا یو میاش قدر د تفتانو په دیل مرو کې پراتی، بیا کوټ تراوړي، یو خو په هغه باندې هغه دغه چې لیکل ایکسپایری ډیټ هغه نه وي، او بیا هغه ایکسپایر شوی په نیو پیکینګ کې راولي د سره په موږ باندې خرڅي. یعنی ته نه دا دومره لوی زار، دومره لوی وحشت. اوس په کوټه کې تا خبر وکړل چې د مستو د دې ما ته هیڅ څوک یو دوه دکانو ما سیوا چې هغه کې مستې د شدوغي دا ګرد ایرانی پاوډر دی، سنگل مستې په کوټه شهر کې موږ سروې کړی د یو دکان می کتل دی د خوږې او د غاټه د ملای والا د چې انسان په مړیج نه د غټه قسم خوړلې دا ګرد د کیمیکل یا د وچ شدو مستی دي. مستی په موږ خلکو په کور کې د کلیه به تروي وي یا به ماتېدل یا به د شلمبي غونډې جوړ شي وي. دا چې سره کم غاټه کوي، سره کم ملای پنيسه په دې کې خپل فارموله د دې په پیج د استادات د شدو مستو والا دا ورزیاتی ور کمی خوشوالی مرزیاتی کوچی مرزیاتی دا ټول شیان ورزیاتی. نو دغه شیان چې دي دا زموږ د خلکو لپاره د ارڅوک چې شودي خوري یا مستی خوري هغه په کار دی چې د هغه دکاندار معلوم کی چې د ډیری چیرې ده په کم ځای کې دی د ډیری د شودي څنګه راوړي، بیا د حیوانانو ته خوراک چی شور کی. دغه شیان په کار دی. په ولسی توګه موږ په خپل سرویو په دې کې کتلې دي چې په کوټه شهر کې بیخي شاز و نادر داسې یو دوه ډیریان به داسې چې هغه به دا انجکشن نه استعمالي، لیکن هغه بل داسې خفیه او طریقې واردات کوي چې هغه د خپل شدو د پیداوار د زیاتولو لپاره د خامخا په دې کې د کمی هغه د انسان د صحت لپاره ډیر تاواني تباہي وي. ماري کینسر نن کینسر ولې په دویم نمبر باندې رالی چې په پاکستان کې د ګردو غټ لوی وبا چې دا نا جوړي دا مخکې په 10 نمبر باندې کینسر و، نن په دویم نمبر باندې